د جنت د نعمتونو به لیدلې دی به بیا څه کول او فرشتي او تارس کې رب کریم بیا ډېر ډېر سوال دی جنت ستانه کو الله تعالی فرمایي وي نور سوي وی یا رب کریمه د جهنم نه پناه وکړه الله تعالی ته فرمایي جهنم دوی لیدلې وي نه کچري لیدلې وي بیا به څه کول او تارس کې خدای پاک بیا به د جهنم نه ډېر پناه وکړه ډېر جړاو فریاد پیدا ته پوښتنه خدای موږ د جهنم نه وساتي الله تعالی ته فرمایي اے زما فرشتو اے زما مقرب ملائکو تاسو ټول زپتی زیبانی گواکوما چې ما خپل بندگان کم چې راجم شي زما ذکر اذکار کو او ټول کما بخنه کړی دا تاسو ټول ور باندې گواه اوسئ هغه فرشتي او تعارض کې یا رب کریمه دې مجلس یو سره دي سره غلو چې هغه ذکر لنو راغلی اسی راغلی سکاري و د چا سره په هغه نیت باندې راغلی رب کریم ته فرمایي د نیکانو خلق مجلس ته حاضرېدل دا انسان چرې هم بد قسمت نه پاتې کوي بې حسي انسان نه پاتې کوي رب العزال ورته فرمایي ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې زما د نیکانو خلقو خواته څوک هسې هم راځي هغه مې ورسره هم بخلی دی ګوره د ذکر والا خلقو خواته چې ورځي هسې هم ورشي تا خدای تعالی بخي او دا بدبختان به څه وایي وایي د خدای تعالی په ذکر په زوره باندې مه کوه او هغه ښایسته عمل صحیح عمل چې حدیثونه ثابت دی د هغې نه به تا منع کوي د صحابه کرامو نه ثابت دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا فیها کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تېرېږئ نو په هغې کې ښه سر کوئ بیا به تېرېږئ صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله وما ریاض الجنة د جنت باغچې څه شی دی چې په هغې کې موږ ښه سر کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي حلق الذکر د ذکر حلقې جوړول په زور باندې ذکر کول په جمع سره ذکر د الله تعالی کول دغه د جنت باغچې دي نو مطلب دا چې د ذکر په یو ذکر شروع دی تا په هغه ځای باندې تېرېږي هسې مور تېرېږه ورشه د هغوی سره کښېنه او ښه ذکر ورسره وکړه ښه ثواب بل ته میلاو شي بیا خیر دی لاړ شه خپل حاجت ته او بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي مصنف ابن ابي شيبه دا حدیث مبارک کتاب دے په هغه کې دا حدیث شریف ذکر دی نبی علیہ السلام فرمایي اکثروا ذکر الله حتى يقول مجنون تاسو د خدای تعالی ذکر داسې په زور باندې وکړئ چې تاسو د خلک لیونی ووایي نو اوس داسې نه کنه چې کوم ځای کې خلک په زور باندې ذکر کوي چې څوک ورته وایي دا بریلی دی څوک ورته وایي دا لیوني شوي دي ټیم ناټیم ولا نه یو کلمې به شروع کړي نو داسې نه ده ذکر په زور سره کول دي دغه منافقان خلک چې کوي منافق سره چې دی د هغه هسې پته نه لګي یاره چې تو دا هغه کلمه وایي تا ته پته ولګي یاره دی په دروغ باندې وایي که په رښتیا وایي د دې خبرو نه د هغه پته لګي چې یاره دا منافق دی او دا په څه باندې مسلمان دی د خدای تعالی ذکر په چا باندې بد لګېدو د خدای تعالی د محبوب ذکر په چا باندې بد لګېدو پوه شي چې دغه انسان منافق دی